حساب کتاب ورته نږدې شو، قیامت ورته ورنږدې شو، او دا خلک اوس عمره پا نه سیدل، دی د غفلت ته خوب را بیدار نه شول، نو دی اوس هم لا په غفلت کې دي. اصل کې د خلکو ته الله تعالی یو خبرداری غونډه کې ورکوي چې دا امت د آخر الامم دی، یعنی د ټولو امتونو نه اخري دا امت دی. نو د دې په نسبت د نور امتونو په نسبت باندې دی حساب کتاب ته نږدې دي، نه قیامت ته دی نږدې دي. او که حساب عام شي نو بیا به د قبر ژوند مراد شي. نو من مات فقد قامت قیامته، څوک چې مړ شو نو په هغه باندې قیامت واقع شو. نو یا د قبر کو حساب عام شي نو بیا به د قیامت مراد شي، او د قبر یعنی مرګ به مراد شي، د قبر حساب او کتاب. قبر کې هم الله تعالی درې سوالات کوي، من ربک، رب دې څوک دی، ما دینک یا من نبیک، پیغمبر دې څوک دی، ما دینک او دین دې څه دی. درې تپوس په قبر کې ځکه عقیده به ورله قبر کې چک کوي، او بیا 15 سوالات دا په قیامت کې دي. نو لومبې د عقیدې تپوس په قبر کې دی، او د عملونو حساب دا بیا په قیامت کې دی. نو که انسان د صحیح عقیدې سره د توحید د عقیدې سره دنیا نه لاړو، نو که عمل کې څه خرابې راغی نو ټیک ته جهنم ته خو به لړ شي. کو الله وغواړي دغه به ته هم معاف، یو غفور رحیم دی. خو که نه الله ونه غواړي د جهنم ته ولېږي نو سمو د پس خو به د جهنم نه راوباسي راوځي. نو د دې وجې نه عقیده ډومبې ول الله تعالی عقیده ټیک کړي. ګوره د رب باره کې تپوس هم د عقیدې باره کې دی، د دین باره کې تپوس هم د عقیدې باره کې دی، او د پیغمبر باره کې تپوس هم د عقیدې باره کې دی. نو یو مطلب خدا دی چې دی د قرآن اوري نو د قرآن طرف ته توجه نه ورکړي، بس په خپل لهو لعب کې مشغول دي، دې طرف ته توجه نه کوي. دا قرآن علیاذ بالله عبس کار ګڼي. دی اوري دا قرآن، خو د قرآن پورې ټوکې کوي، قرآن پورې لبې کی ټوکې کی لوبې ټوکې د قرآن پورې کی، استهزاء ور پورې کی، څنګه چې منافقانو کوله. الله یستهزئ بهم ويمدهم فی طغیانهم یعمهون. الله تعالی بوله د دې ټوکو سزا ورکړي. دا قرآن اوري خو دې ته توجه نه ورکوي، په خپل کیل او کود او له لعب کې مبتلا دي، په خپل لوبو ټوکې نه د قرآن پورې ټوکې دې پورې استهزاء کی خندنی کی، او دوی پټې مشورې کی د مشرکین او یهود او نصارا نبی علیه السلام پسې. ځکه چې مکی زندګۍ کې د مشرکین مکه ډیر زور او مسلمانان دا ډیر غریبانانو، ډیر بې کسه او ډیر بې څوکه. د دې وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت باندې د ظالمانو مجبور کړو، او چې نبی علیه السلام تلو، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورسره دی، او په شا باندې به د خانه کعبې ته داسې کتل او جړل به، او ورته وی ای خانه کعبې، ای بیت الله، زما زړه نه غواړي چې زه دا کلي پرېږدم او بل ځای ته هجرت وکړم، خو دا ظالمان مې دکې نه پرېږدي. تر کومې پورې چې بیت الله شریف ته رسول الله مبارک نه پناه شوی نو، تر هغې پورې نبی علیه السلام په شا کتل او جړل به وه. ځکه یو ځای کې سړی خړپوس وي، وړوکې رالوي شي، او بیا دې د هغه ځای نه هجرت کوي، او په داسې طریقه باندې هجرت کوي چې صرف یوازې دې هجرت کوي، نور نسب ته ټول پاتې کېږي، یاران دوستان پاتې کېږي. دا ډېر ګران کار دی. نو نبی علیه السلام په دغه ټایم کې د مکي زندګۍ کې کافرانو ډېر زیات زور و. نو د دې وجې نه به دوی پټې پټې مشورې کولې د رسول الله مبارک دپاره، د دین دپاره، چې دین ته په څه طریقه باندې نقصان ور ورسي او مسلمانانو ته په څه طریقه باندې نقصان ورسي. نو الله تعالی وایي د دې د زړونه اوس هم لا په غفلت کې دي، او د مسلمانانو دپاره او د قرآن دپاره او د پیغمبر دپاره اوس هم دوی مشورې کوي. دې ظالمانو به وي دا نبی علیه السلام څه فرشته نه ده چې موږ د ده خبره ومنو، دا خو زمونږ او ستاسو په شان دی. انسان دی په بازار کې اخیستل او خرڅول کوي، خوراک کوي او څښاک کوي، نو موږ څنګه ومنو چې دا پیغمبر دی؟ نو دا خو زمونږ په شان دی، انسان دی. د خپلو کسانو ته به تاسو جادو ته راځئ، دا خو جادو دی. دا کوم ښکلی کلام چې دی لولي، دا په جادو باندې د پکې خوږوالی پیدا کړی دی. ده ته مه راځئ. هر هغه خبره، هر هغه کار په هغې الله تعالی پوهېږي، کوم چې په اسمان او کوم چې په ځمکه کې دی، کوم چې د دې د پاسه او د لاندې.